أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ډیر زیاتو خوږو عزتمندو، نن چې کوم سبق مونږ وایو په دې کې الله رب العالمین یو دوه مثالونه ذکر کړي. او مثال چې کوم دی نو د اصل کې د عقلاو کار دی، هغه خلک چې هغه عاقلان او عقل یې پکې نو هغه خپله خبره د عقل په ذریعه باندې واضحه کوي. دې وجې نه مونږ وایو چې مثال راځي دپاره د وضاحت د ممثل، یعنی د کوم څیز وضاحت چې ته کول غواړې د هغې مثال سړی ورکړي، په مثال سره خبره واضحه کړي نو هغه خلکو په دې ذهن کې ښه ورټینګه شي، مضبوطه شي. د دې وجې نه په قرآن کې ډېر ښه مثالونه راغلي او تقریبا 45 نواله د 51 پورې مثالونه په قرآن کې الله رب العالمین بیان کړي. او الله فرمایي چې تلک الامثال نضربها للناس، دا مثالونه چې دا موږ د خلکو دپاره بیانو، وما یعقلها الا العالمون، او په دې باندې نه پوهېږي مګر هغه خلک چې هغه عالمان دي، پوهه خلک دي، د عقل خاوندان دي، څه نه څه سمج او بوج لري نو هغه په دې مثالونو باندې پوهېږي. دا مثالونه الله رب العالمین د دې لپاره ذکر کوي چې دا خلک ښه په واضحه طریقه باندې، په اسانه طریقه باندې په یو خبر باندې پوه شي. دلته دا دوه مثالونه چې کوم ذکر شو دي نو علماو پکې مختلفې خبرې کړي، خو صحیح خبره دا ده چې دا دواړه مثالونه الله رب العالمین د منافقانو ذکر کړي. او دا یو مثال چې کوم دی دې ته ویلی کېږي مثال مائی، او بل ته ویلی کېږي مثال ناري. یعنی په یو مثال کې الله رب العالمین د اور مثال ورکړی دی، یعنی د منافقانو مثال یې ورکړی د اور سره، او په دې بل مثال کې الله رب العالمین د دې منافقانو مثال د باران سره، تیز باران سره ورکړی دی. او که موږ تاسو خیال وکړو دا اوبه چې کوم دي ما اوبه، نو دا د ژوند ذریعه ده. الله رب العالمین فرمایي چې دا ټول خلکو له چې ما دا ژوند ورکړلی دا مې د اوبو په وجه باندې ورکړلی، په دې اوبو کې ما د انسانانو لپاره ژوند ایښی دی، نو په دې وجه باندې په دې کې ژوند دی. خو چې دې څه بیا کله رڼا راشي، او اور چې کوم دی نو اور د رڼا ذریعه ده، نو چې کله په انسان کې ژوند هم راشي او د ژوند سره سره بیا رڼا هم ورسره وي نو دغه بیا کامیاب خلک. نو الله د منافقانو مثال داسې ذکر کوي. دا اولنی مثال چې کوم دی چې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، د دې منافقانو مثال په شان د هغه کس دی چې هغه اور بل کي، او چې کله دا اور د دې نه ګیر چاپېره رڼا کي نو دغه رڼا دغه اور بیا مړ شي او دی څه په تیارو کې پاتې شي. د دې داسې مثال دی الله کې دا داسې لکه یو سړی دا په یو خوشي ځنګل کې دی، په داسې ځای کې دی چې هلته رڼا نشته، د ده سره رڼا هېڅ انتظام نشته، د ده سره په خپله د اور د بلولو څه انتظام شته دی نه، او دی یو کس ورته میلاو شي چېرته او د هغه سره د هغه نه دی رڼا واخلي، یو لیدکی ترې واخلي یا شونټۍ څه هر څه څیز د اور څه ذریعه ورسره یو دی ترې واخلي او ځان له د هغې نه اور بل، او چې اور ترې کله راواخلي نو ځان له په یو ځای کې څه لرګي راجمع کړي هلته اور بل کړي، او تکه توره تیاره ده. نو کله دا اور چې لمبه وکړي نو ده ته ګیر چاپېره رڼا وکړي لږ ساعت، نو دی خپل ګیر چاپېره ونیي، په دې کوم ځای کې چې ولاړ دی دا ځای هم ویني چې زه په څنګه ځای کې ولاړ یم، دا هم ویني چې هلکه دلته دې ځای کې خطرناکه نالی ده، په دې کې خطرناکې اوبه بهیږي، دا هم ویني، دا هم ویني چې هلکه دلته مار دی، لړم دی، ځناور دي، څه څیزونه دي، دا هم ویني چې هلکه دلته غني دي، جاړې بوټي دي، که فرض که ده طرف ته زه لاړ شم نو په هغې کې به زه خوږ شم، کومه جواري کندې دي هغه هم پکې ویني، یعنې خپل ګیر چاپېره چې کوم ماحول دی دا وویني. او بیا دغه اور چې کوم دی دا بیا د دې غم ونه کړي واجبه زما اور داسې زما په قدرت کې دی، خو بس دا به هېڅ ته بلیږي، دا مړ کېدلو هسې هم نه دی، بس اوس مزې دي. او دغه اور هېڅ ته دی د هغې څه انتظام ونه کړي، هغه اور ته هېڅ ته مړ شي، نو چې اور ته مړ شي نو د ده نه هېڅ ته ګیر چاپېره بېرته تیاره شي، هغه رڼا چې کوم ده هغه ترې لاړه شي، صرف د اور هغه ګرموالی پاتې شي
او نور ټوله رڼا تیسته ختمه شي. نو دی په دغه تیارو کې پاتې شي. اوس په کار چې موږ سوچ وکړو چې په داسې بیابان کې سړی او دغه شانتې رڼا ورته لږه وشي او لږه سفیدر د رڼا نه واخلي، خو هغه رڼا ترې بیا مړه شي او خوشه بیابان یې نور هېڅ څه ورته نه میلاوېږي. د ده به څه کیفیت وي؟ د ذهن تصورات هغه سړی وژنګي چېرې د به کوم کیفیت وي، سړی په کوم غم او په درد کې وي. او دغسې مثال له دې منافقانو و. دا په مدینه کې و، په تکو تورو تیارو کې پراته و. معنی دا چې په جهالت کې پراته و. ظلمونه، جنګونه، جګړې، اختلافات، غلاګانې، بدامني، د هر څه په دې جهالتونو کې دا پراته و. الله رب العالمین نبی علیه صلات وسلام راولېږو، هلته لاړ او دیو په ظاهره باندې رڼا خو خپله نه وه، خپل ایمان خو اوسه نه و، خو چې رسول الله هلته لاړ نو په هغې باندې ایمان راوړ په ظاهره باندې. ځکه دا یې ولیدل چې په دې کې څه فواید دي. او هلته خو د اسلام چونکې غلبه و، مسلمان خو هلته غالب و، یو سټیټ هغې جوړ کړو، ریاست یې جوړ کړو. نو چې ایمان یې راوړ نو څه نه څه فواید ورته میلاو شو. لکه څنګه چې دغه کس ته هغه رڼا کې څه نه څه فایدې میلاو شو، دغه شان دې ورته څه فواید میلاو شو. فواید ورته دا میلاو شو چې د دې مال محفوظ شو، د دې عزت محفوظ شو. ځکه په دین کې خدا ده چې د یو سړي دین به محفوظ، د سړي عزت به محفوظ وي، د سړي عفت او عصمت به محفوظ وي، د سړي مال به محفوظ وي. دغه شان مال غنیمت به چې راغی په هغې کې به ورته حصه میلاو شوه. دغه شانتې مسلمانان د هغې سره نکاحونه، د هغې د بچو نکاحونه د خپلو لوڼو سره، یا د هغې د لوڼو سره خپلو بچو نکاحونه، دا یو فوایدو ته ظاهري میلاو شو. خو دیو له اوس په کار دا و چې دغه رڼا دیو جاري ساتلو، د دغه رڼا جاري ساتلو، د ایمان جاري ساتلو او د ایمان د مکمل کولو لپاره د اعمالو ضرورت دی. چې سړی د خپل د ایمان اول په دې زړه کې مضبوط کړي او بیا په هغې باندې د زړه نه عمل وکړي. چې دا کم مونځ کوي چې دا د دې لپاره نه کولی چې دا صرف پیغمبر ته ښیمه، د مسلمانانو ته ښیمه، یا که روژه نیسمه، یا زکات ورکومه، جهاد له ځم چې دا د پیغمبر ته ښودنې لپاره نه کومه، بلکې د الله رب العالمین د رضا لپاره کومه او د خپل ایماني تړپ او د ایماني جذبې په رڼا باندې کومه. نو دا د دې څیزونو ضرورت و. خو دیو د هغې هغه جذبه پکې نه وه، چونکې ایمان سرسري و. نو الله رب العالمین دې نه هغه رڼا واخیسته. لږ ساعت پیدا خو ته میلاو شوه، خو چې کله مړه شو نو بس ډایرکټ د جهنم تیارې وې دیو ته. نو دغه مثال د دې منافقانو دی چې منافقانو الله رب العالمین هغه پیغمبر کم رڼا چې دیو له ورکړ نو هغه ظاهري سر پیدې ته واخیستلې، په هغې نظر و، خو هغه اصل فواید چې کوم و د آخرت پیدې نو هغې باندې دیو نظر نه و، نو هغه جاري ونه ساتم. د دې وجې نه الله رب العالمین دا محروم پاتې کړو. نو منافق سړی چې کوم وي نو دا سرسري نظر والی، دا ظاهري پیدې ته ګوري. لکه مثلا دا مې و یو قسم موږ وایو چې دا هم د منافقت نښه ده چې ته یو سړی دی هغه سره ته ستا سره ښه وکړه مثلا، او ته داسې چلو کې چې وایي چې پرېږده دا یو ځل اساس یې ښه وکړه او راشه مړه بس وزه دې ډانګو نه اچوه. او هغه ته وایي چې هلکه ټلیفون ته وایي چېرته یې زه هلکه بس ستا په دې ګاونډ کې ستا کور در روان یم، بس ستا هغه امانت تا ته حواله کومه او ته روان یې په هغه ته ملګري کې کته یې مړه پرېږده هسې مې یو ځل پیدا مې ترې اخیستې ده. نو دا یو ځل پیدا خو ورتې واخیسته چې د اعتماد چې کوم دی د دې مثال له شیشې دی چې دا یو ځل ماته شو شیشه بیا په هېڅ شي باندې نه روغېږي. نو دا منافق چې کوم د ده سرسري ذهني او چې کوم صحیح مؤمن یې که نه د ده په زړه کې ایماني. نبی علیه السلام فرمایي چې اتقوا فراست المؤمن، د مؤمن د فراست او هوښیارتوب نه ویرېږئ، ځکه چې فانه ینظر بنور الله، دا د الله رب العالمین په رڼا باندې لیدل کوي، د الله په نور باندې لیدل کوي. د ده نظر به ډېر تیز وي، داسې به نه چې دا به د حالاتو نه خبر نه وي. مؤمن چې کوم دی دا به د حالاتو نه هر ټیم خبري. نو د دې وجې نه د مؤمن نظر چې کوم دی دا به ډېر زیات وسیع، دا به لرې سوچ کوي. او منافق سړی چې کوم وي نو دا د منافق نښه ده چې هغه به ډېر زیات ځان ته نږدې نظر کوي، خو به د هغې فکر نه وي، وسیع نظر به نه وي. نو الله رب العالمین د منافقانو مثال ذکر کوي چې مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي پشان د هغه کس دی استوقدا چې هغه بل کې ناره نور. څنګه اور بل کې بیان آمنو، د دې منافقانو په دې طریقه یې اور بل که ځان ته رڼا وکړه چې ایمان راوړ په ظاهره باندې. خو فلما اضوا تر کله چې رڼا کو ما هغه حوله چې ګیر چاپېره د ده نه و. ما حول موږ ما معنا هغه ځایونه حوله چې ګیر چاپېره د نه دی، که نه موږ وایو که نه ماحول، هلکه ماحول ګډوډ دی. نو دا هم د عربۍ لفظ دی، معنا دا چې زموږ دا ګیر چاپېره چې دا څه دي دې ته موږ ماحول وایو.
نو ما هغه څه حوله چې غیر چاپېره د ده نه دي ذهب الله نو الله بوتلره دیونه بنورهم هغه رڼا د دیو هغه تې بوځي وترکهم او پرېږدي دیو لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دوی هېڅ هم نه نو د ایمان هغه کومه فایده چې کوم په ظاهره باندې لږه فایده دا وایسته چې غیر چاپېره ترې رڼا شوه څه نه څه فوایدو ته حاصل شو خو چونکې دیو جاري ونه ساتو نو په دې وجه باندې هغه مستقله رڼا چې کوم نه ترې لاړه نو صم بکم عمي فهم لا یرجعون صم دا کاڼه شو کاڼه دي بکم او دا ګونګیان دي چاړېګان دي عمي او دا ړانده دي فهم لا یرجعون نو دوی واپس کېږي نه د باطل نه حق طرف ته د ګمراهۍ نه هدایت طرف ته نه واپس کېږي الله ولې توفیق بیا نه ورکوي نو دا داسې کاڼه نه و چې لکه څه اورېده نه لکه موږ چې څنګه دې ته کاڼه وایو یا داسې چاړېګان چې خبرې نه شوی کولی یا داسې د حق نه دیو چونکې حق خبرې کولو ته دیو تیار نه و حق خبره به یې کوله نه د دې وجې نو ته الله رسول ویل لکه دا چې چاړېګانې دا خبرې که موږ ډېرې دا دنیاوي خبرې کوو خو چې حق او د دین خبره پکې نه کوو نو پته ولګي چې زموږ دا ژبه ده د حق ژبه نه ده دا الله ته قبول نه ده چې د دین خبره پې کله نه کېږي او غوږونه زمونږ یو خو موږ پرې د دین خبره نه اورو نو دا داسې ده لکه دا غوږونه چې سره غوږونه نه دا غوږونه الله ته معتبر نه دي سترګې شته خو موږ پې حق نه وینو باطل پې وینو نو دغه سترګې داسې دي لکه دا چې د سره سترګې نه نو الله ورته داسې ووایي تشبیه بلیغه دې ته وایي لکه دا چې کاڼی لکه دا چې ړاندی او لکه دا چې چاړېګانې او دا حق ته واپس کېدی نه شي او کصیبن یا مثال د دې منافقانو کصیبن په شان د هغه کس دی چې هغه په تیز باران کې وي دا بل مثال الله رب العالمین بیانوي چې د دې منافقانو مثال یا د هغه کس دی چې په تیز باران کې رواني د دې وضاحت مسله کې داسې کېږي موږ به مثال اصل کې هغه تطبیق به موږ وکړو مثال داسې یو سړی دی په یو خوشي بیابان کې روان دی یا یو دی یا ډیر دی خو په یو خوشي بیابان کې روان دی داسې بیابان دی چې هلته تکې توره تیاره ده او سخت باران دی تکه توره وریځ ده د دې سره رڼا هېڅ انتظام نشته اسمان ګړزاری کوي او برېښنا کېږي سخت حالات دي او تندرونه هم لګي تندرونه اوازونه هم دي د دې سره رڼا هېڅ انتظام نشته خو چې کله لږه برېښنا وشي دا پرې برېښنا کې لږ منډه وکړي لږ روان شي پکې چې کله بیرته تیاره شي نو بس یې ته په ځای باندې ودرېږي نو دغه شانتې مثال د دې منافقانو دی دې منافقانو مثال د دغه باران کې چې دا کوم سړی روان دی د دې په شانتې دی او دا کومه برېښنا چې ده دا کومه ګړزار چې کوم دی دا د اسلام هغه سخت احکام دي او دا کس چې کوم دی په دې باران کې روان دی د یرې نه دی په دې خپلو غوږونو کې لاسونه ږدي چې هسې نه چې تندر د وجې نه زما له غوږونو دا پردې ونه شو کېږي هسې نه چې دا تندر ما منډه کړي چې زه د اواز اډوا اورم نه چې پته راته نه لګي نو دې منافقانو به داسې چل کوو چې کله به قرآن نازلېده نو چونکې قرآن کې خو ځینې احکام خو آسان دي خو ګران احکام خو پکې هم شته چې لکه په سخته ګرمۍ کې لاړ شي جهاد ته تبوک جهاد له به ځې صح احکام پکې د ځینو خلکو دپاره دا چې مثلا زکات به ورکوي نو ځینې خلک کنجوسان خو زکات نشي ورکولی منافقان خو دې ته نه و تیار دغه شان صح احکام پکې دا چې هلکه په سخته یخنۍ کې به مثلا باران دی سخته ده یا توره شپه ده په دې کې به مانځله ځې نو دا احکام چې کوم دی نو هغوی ته ګرانو نو دا کوم په دې باران کې چې کومه ګړزا ده او دا کومه هغه برېښنا ده او دا کومه تکالیف ده پکې دا توره تیاره ده پکې دا ده دغه احکام را نازلېدل د دې مثال دغه احکامو دی نو دوی به هغه صحیح اورېدل نه په غوږونو کې به یې لاسونه کېښودل هسې به په دې غوږونو باندې اوښتل هسې به ورته ناست وو خو د زړه نه به یې قبلول نه صحیح به یې ورته غوږ نه ایښود دا مړه دا څوک کوي دا خو ډېر ګران کار دی خو چې کله به ورته لږه رڼا میلاو شي هلکه منډه پکې منګول وکړي نو چې کله ورته په اسلام کې داسې مراعات میلاو شي چېرته څه څیز راشي غنیمت مال غنیمت راشي په جهاد کې مسلمان ته غنیمت میلاو شي نو بیا ټول نه دی مخکې تللی او نبي علیه السلام ته مخکې ځان کاوه چې نه موږ خو ډېره غټه قرباني کړله موږ خو جهاد له تلي یا که څوک نه و تلي نو مختلفې بانې به یې کولې دروغ به یې جوړول رسول الله ته به یې دوکه ورکوله نو ورمنډې والې نو دې منافقانو مثال د دغه خلکو دی چې دا پرې سخت باران کې رواني او چې کله ورته لږه رڼا میلاو شي نو بیا منډه پکې کوي خو چې کله تیاره شي او سختي پرې راشي نو بیا به غوږونو کې لاسونه ږدي نو دا منافق علامت دی اسلام چې موږ کله خپل کړلی
نو په دې کې به کله راحت راځي کله به مشکل راځي په دې هر حالت کې به موږ د قرآن حکم منو چې کله غم راشي په کار چې موږ بیا نو پیغمبر سنت پکې وګورو چې د پیغمبر سنت څه دي د نبی علیه السلام طریقه په غم کې څه وه کله خادي راشي خوشحالي راشي په کار چې موږ د پیغمبر سنت پای کې معلومي د قرآن حکم راته معلومي او په هغه طریقه باندې عمل وکړو داسې نه چې په واده کې په ځان باندې نه پوهېږو ګډام کوو سورني پکې غږو او ډمامې پکې او په هاشم پکې کوو خو چې کله را باندې کله تکلیف راشي او مصیبت راشي نو بیا څه کوو بیا الله ملامته کوو چې یار بس الله موږ لیدلي نه به بل چا تکلیف چېرته رانغی نو داسې به نه کوو دا مؤمن علامت دا ده چې دا په هر حالت کې الله ته متوجه نو او کسویبن دا او د پاره د تخیر در اختیار د معنا دا چې دا مخکینه مثال بیان د منافقانو لپاره او کدا مثال ول بیان نو او یا مثال د منافقانو کسویبن پشان دا کسته چې په تیز باران کې رواني من السماء چې دغه باران د بروي سما اصل کې هر هغه چې پتا د بره دی چتم په اصل کې عرب السما وای هر هغه چې د بره وي په سړی باندې سورې کړي دغه ته سما وای اسمان ته بده جواز زمونه بره دی د چتم سما وای بره چې څنګه دی وریستم سما وای لیکيږي من السماء چې دا رب بره نه را وریږي فيه ظلمات چې بدی کې تیاری وي ورعد او بدی کې ګلزار وي رعد اصل کې دا کوم आवाज چې کېږي دا کله غړز وشي موږ ته چې تندر ولېږي دغه غلزار ته ویل کېږي رعد او حدیث کې راځي چې دا رعد چې کوم دن دا یو فرشته نوم دی او دا الله رب العالمین په دې وریځ باندې داغه انتخاب کړل چې دا وریځ یو ځای نه بل ځای ته بوزه را بوزه او داغه سوای د اور یو کوړه ور سره او دا وریځ پاګې باندې وਹੀ او شړې دی یو ځای نه بل ځای ته داغه نه هغه आवाज راځي او یا دا چې دغه فرشته چې کم تسبیح وای کم ذکر د الله رب العالمین کوي نو دا غلز आवाज چې کم نن داسې کې داغه आवाज دی نو رعد دغه فرشته په حدیث کې داغه ته ویل شوی دی خو دغه دلته تل لغوي معنی دا چې غلزار ورعد نو په دې کې غلزار یو برق نو برېښنا وي پکې هي جالونا د یجالونا معنی دا چې یذعون دیو گدی یجعلونا دیوګدیا صابعهم دا سرونه د ګوتو فی اذانیم په غوګونو خپلو کې من السوائق د وجد تندرنا حذر الموت او د وجد یری د مرګنا د تندر د आवाज د وجنا دیو پر خپل غوګونو کې دا ګوتې کړي او یا د وجد مرګنا د مرګ د وجنه چې دا غلز رو شوازنه چې ما منډه کین چې کم از کم د आवाज نه اورمنو هغه یره برابر باندې نه داګه د وجنه په غوګونو کې لاس ګوتې کړي والله رب العالمین محیط راګرون کړه بالکافرین کافرانو لران والله چې کته ډیر ځان بچ را بچ کې په دې دنیا کې به ځان بچ کې په دنیا کې پیغمبر له دوه کور کې مؤمنان له دوه کور کې وګوره زرا ګرون کې هم تعالی په آخرت کې مال راځي بیا زمانه چرته نشیتله ځکه د دې انسان زمون ګور هیڅ زیره تختم نشته په دې دنیا کې موږ ډیر دوکې وکړو الله دې موږ وساتي ډیر څوک بي دیني وکي او ډیر ظلمونه وکي خو اخیره 100 کال زندگی هم شو 200 کال شو 1000 کال شو اخیر بمری او چې مړ شنو بل ته تیخ تیزه خو نشته بس الله له خامخا ورتلی نو الله زرا ګرون کې هم کافرانو لره لہذا په دې غلط فهمي کې مولېږي چې تاسو وایي چې موږ په دنیا کې لګه फायदा واغسته بس مزيدي نو والله رب العالمین محیط راګرون کې بالکافرین کافرانو لره یکاد البرق نزدې چې دا برېښنا او دا رڼا یخطفو وتختی ابصارهم دا نظرونه دیو کلما نو هر کلا ځوالهم چې رڼا شي دیو تا مشو فیهم دی روان چې په رڼا کې و اذا ظلموا کله چې تیار شي علیهم په دیو باندې قامون دی ودرېږي ولو شاء الله کله چرته وختل و لذهبان خامخا ختم کړ به بول به بسمعهم هغه طاقت دا اورېدلو د دی او ابصارهم او طاقت د لیدلو د دی خو الله رب العالمین صبرناک ذات دی کله وختل کنه د کافرانو به نظرونه مغیسته وي د رغوګونو طاقت هم ته غیسته وي د لاس قوت هم ته غیسته وي د عقل هم ته غیسته وي الله ډیر صبرناک ذات دی ځکه الله حکیم ذات دی الله پرې دې مهلت ولور کوي چې پرې داسې ما تر رواني سزا او بیا سکے ان الله یقینا الله رب العالمین علی کل شیء فهر یو سیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی بیا دا وکړه
مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي پشان دا کس ته استوقدا چې هغه بل کې نار نور فلما پسر کلا ازواج چې رڼا کې ما هغه څو حوله چې غیر چاپیر د ندي ذهب الله نبوذ الله رب العالمین بنوري مغرنا دی او تر قوم پری دی ولرا فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې دی سنینی سمون دا کانوی بوکمون او دا ګونګیانی چاړېګانی او هم یو نو لاندوي فهم لا يرجعون ندیو راو پس کېده نشي حق ته د باطلنا او یا مثال لدی خلقو کسوی بن پشاندا کسته چې هغه تیز باران کې رواني چې دغه باران من السماء د بر د اسمان نوي فيه ظلمات چې بده کې تیاری وي ورعد او غلزار وي وبرق او برېخناوي یجعلون چې دی وګدي اصحابهم غوت خپلې پیازانیم په وګونو خپلو کې من السوائق د وجد یری د تندرنا حذر الموت او د وجی د یری د مرګنا والله رب العالمین محیط راګرون کې بالکافرین کافران لرا یکاد البرق نزدیر چې دا برېخنا یخطف و تختی ابصارهم نظرونه دیو کلما پسر کلا ځوا چرنا کی لهم دیو رناشی لهم دیو تا مشو فيه نو دیو روان شي پدې کې و اجاز لم او کله چې تیار کې الله تیار شي پدې باندې علیهم پدې باندې قانون دی ودرېږي ولو شاء الله کچرته وختي الله رب العالمین لذهب بسمعهم نو خامخا ختم کړه به بوله به طاقت دا ورېدل د دیو او ابصارهم او طاقت د لیدل د دیو یا غوګونه دیو او سترګې دیو خو معنی دلته مراد طاقت دا ورېدل طاقت د لیدل دی ان الله یقینا الله رب العالمین علی کل شیء په هر یو سیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی